ملګرو امیر جمشید یم په امریکا کې لاس انجلس کیلیفورنیا کې اور لګېدلی دی. دا اور په 7 جنوري 2025 باندې شروع شوی او تیزی سره لګیا دی خورېږي. 36,000 ایکړ نه زیاته رقبه په لپیټ کې اخیستې ده. تر اوسه پورې تقریبا 10 کسان په دې کې هلاک شوي دي او 1,80,000 کسان په دې کې خپل کور پرېښی دی، یعنی کورونه یې پرېښي دي او په بل ځای ته لاړ دي. په دې اور کې تقریبا د 10,000 نه زیات عمارتونه مکمل طور باندې تباه شول. د دې عمارتونو نه علاوه په دې کې عبادتګاه هم مکمل طور باندې تباه شوې. په لاس انجلس کې بجلی هم مکمل طور باندې بند ده. سکولونه یونیورسيټیان هم مکمل طور باندې بند دي. د فایر فایټرز د کوششونو باوجود هم هغوی په آگ باندې قابو حاصل نه کړه، یعنی اور ټیم په ټیم لګیا دی پیلاویږي. د موسمي هواګانو په وجه باندې اور د ټیم په ټیم باندې نور هم سیوا کیږي. پولیس د دې خبرې تحقیقات کوي چې آیا دا اور چا جان بوجھ کر لګولی دی یا د قدرتي طور باندې لګېدلی دی. په دې دوران کې یو کس یې گرفتار کړی هم دی. په دغه دوران کې نو منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د فایر فایټ سره د اوبو کمامت اطلاع هم ورکړې ده. ویل کېږي چې دوی سره اوبو کمې هم دی. ملګرو ویل کېږي چې په لاس انجلس کې چې دا کم اور لګېدلی دی دې نه مخکې دومره تباهي په امریکا کې چېرته نه ده شوي. امدادي کاروایانې شروع دي او په اور مړه کولو کې مصروفه دي. ملګرو دا تازه ترین اپډیټ انشاءالله مزید اپډیټ به هم تاسو ته درکو. زمونږ پیج مزید اپډیټ دپاره زمونږ فیسبوک پاڼه محمد امیر جمشید او زمونږ یوټیوب چینل محمد امیر جمشید سبسکرایب کړئ.